اوس یو ښځه خو مؤمنه ده لیکن بدکاره او فاحشه ده، زناګانې کوي معاذ الله. الله تعالی وایي چې دې ښځو نه ځان ساته. د ایمان ورسره شته لیکن بد کردار او بد عمل ده، نو د دې ښځې نکاح نه الله تعالی مسلمانان منع کوي. داسې ښځه چې مؤمنه خو وي خو بد کرداره وي، خدا ناخواست چې دې سره ته نکاح وتړې او کور ته یې راولې، نو دې سره په کور کې بد اخلاقۍ بد کردارۍ پیدا کېږي، فساد پیدا کېږي. الله فرمایي داسې ښځو سره نکاح وکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی النبی الکریم محمد وآله وصحبه أجمعين. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. متذکر آیت کریمه کې وروندا ذکر وشو. الله تعالی فرمایل چې تاسو مؤمنانو ته د اهل کتابو یعنی د یهودیانو او د عیسایانو ذبح شوي مالونه حلال دي. یهودیان چې کومه حلاله وکړي د هغې څاروي غوښه خوړل موږ مؤمنانو او مسلمانانو ته جایز دی. بیا یې وفرمایل وطعامکم حل لهم، د تاسو خوراکونه او د تاسو حلالې یهودیانو او عیسایانو ته جایز دی. والمحصنات من المؤمنات، په دې آیت کې الله د دې بیان کوي
چې تاسو ته دوه قسمه ښځې په نکاح کول جایز دي. یو هغه مؤمنې ښځې چې ایمانداره هم وي او پاک دامنې هم وي، عفیفې ورته، بدکارا او بدکردارا، فاحشې او زانیې نه وي. اوس یوه ښځه خو مؤمنه ده لیکن بدکارا او فاحشه ده، زناګانې کوي معاذ الله. الله تعالی وایي چې دې ښځو نه ځان ساته، د ایمان ورسره شته لیکن بدکرداره او بد عمله ده، نو د دې ښځې نکاح نه الله تعالی مسلمانان نه کوي. داسې ښځه چې مؤمنه خو وي خو بدکرداره وي، خدا ناخواست چې دې سره ته نکاح وتړې او کور ته یې راوړې، نو دې سره په کور کې بد اخلاقۍ بد کردارۍ پیدا کېږي، فساد پیدا کېږي. الله فرمایي داسې ښځو سره نکاح وکړه. دویم قسم ښځې الله ذکر کوي یهودیانو او د عیسایانو ښځې چې پاک دامنې وي، یهودی وي یا عیسوی وي خو پاک دامنه وي، بدکرداره نه وي، زناکار او فاحشه نه وي. الله وایي د دو سره هم نکاح جایز دی. لیکن پرون مونږ واورېدل چې یهودی او عیسوی سره نکاح جایز وه په هغه زمانه کې چې کومه زمانه کې قرآن نازلېده. هلته یهودیان په خپل یهودیت باندې عمل کاو، عیسایانو په خپل عیسایت باندې عمل کاو. اوس یهودیان په خپل یهودیت باندې عمل نه کوي او عیسایان په خپل عیسایت عمل نه کوي. ټول خالص کافران دي، دهریان او کمونسټان دي. اوس مفتیان صاحبان وایي چې یهودي او عیسوي ښځې سره نکاح والمحصنات من المؤمنات والمحصنات آغا ښځې چې پاک دامنې وي، بد کردار او بد اخلاق نه وي، من المؤمنات د مؤمنو ښځو څخه، والمحصنات او آغا زنانا چې پاک دامنې وي، بد کردار نه وي، من الذین د آغا خلقنا اوتو الکتابا چې کتاب ورکړی شوی، یهودیان او عیسایان، یا هغوی پاکې ښځې هم کوی شئ. من قبلکم چې هغوی د تاسو نه مخکې تېر شوي دي. و اذا آتیتموهن په دې شرط باندې چې تاسو ورکئ دې بیبیانو ته اجورهن یعنې مهورهن مهرونه خپل. لاوی مومن سره نکاح کوي او که عیسوی او یهودی سره نکاح کوي، یو شرط خو به دا وي چې محصنات لمنه به پاک وي، داغداره ښځه به نه کوي، تهمت والا ښځه به نه کوي. او دویم دا الله فرمایي اذا آتیتموهن اجورهن، یا هغوی مهرونه به ورکوي. مهر دا د نکاح دپاره شرط. محسنین په داسې حال کې چې نکاح کوونکي وي، غیر مصافحین یعنی غیر زانین، زنا کوونکي به نه وي، ولا متخذی اخدان او نه به وي نیونکي اخدان دوستانو او پټو یارانو لره. الله وایي داسې ښځه به نه کوي مصافحات چې هغه زناکاره کوي، ولا متخذی اخدان او داسې ښځه به هم نه کوي چې هغه پټ په پټه زناګانې کوي. اخدان جمع د خدن، خدن پټ یار او دوست ته وایي چې ځان ته یاران او دوستان ساتي. هغه که یهودی وي که مؤمنه وي چې پټې زناګانې کوي یا څرګنده زناګانې کوي،
الله وی دی سره نکاح ومن يكفر بالإيمان ومن يكفر چاچ کفر کا بالإيمان بدل دی ایمان کی خدای ایمان ورکړی خدای کافر شي نو مومن چې کافر شي هغه ته مرتد وي الله فرمایي څوک چې مرتد شي فقد حبط عمله ضائع شو د ټول اعمال چې څومره اعمال په اسلام کې کړی دي جنن د مرتد او کافر شو هغه ټول اعمال د خاور سره خاور شو وهو في الآخرة من الخاسرين او دیب پا آخرت کے دی تاوانیانو نوی دنیا کے ام تاوانو کا آخرت کے ام تاوانو سوک چے مرتد شی دنیا کے تاوان دادا نمبر اول دے خز سر نکاح ختم شو خود بخود نکاح ختمی کی چسڑے کافر شی دویم دادا دی میراث نہ محروم شو کبلار مرشی بچے مرشی دی میراث حساب ورته نه ملي ځکه کافر د مسلمان نه میراث نشي وړي او دریم نقصان دا وکړو چې څومره نیک اعمال کړي دي په خپل ژوند کې روزي ساتلي منځونه کړي خیراتونه کړي چې څومره اعمال کړي دا ټول خاور سره ځای شو او څلورم نقصان دا کده مرشي نو د کفن دفن او جنازه دا په سنت طریقه نه کیږي بس وارثان به یو کنده کې لکه سړی چې مردار دفن کړي دا سړی دفن کړي جنازه به نه کیږي او د مسلمانانو قبرستان کې به دفن هم نه کیږي د مسلمانانو د قبرستان بار چرته دفن کړي د دنیا کې نقصانات شو او په آخرت کې الله فرمایي وهو فی الاخرة من الخاسرین باخرت کې چې کوم خلق مؤمنان دي د ایمان او د نیکو اعمالو په وجه به خدای غټ غټ پندونه د اجر او د ثواب ورکړي کامیاب او خوشاله وي او دا مرتد په تش لاس یو جهنم طرف ته روان دي دین لوی خسران او لوی تاوان بنشي یا ایها الذین آمنوا مؤمنان اذا قمتم الى الصلاة کلچ تاسو ارادو کړل مانځتا فاغسلوا تاسو وینځئ وجوهکم مخنخبل وایدیکم او لاسنخبل الى المرافق تر سنگلو پوری وامسحوا برؤوسکم مسحو کئی پسرونو باندې وارجلکم اوخبی وینزئی الى الکعبین تر خنگرو پوری دا آیت دی اوداس اوداس دی مانزه دی پارا شرط بغیر دی اوداس او دی طهارت نموز نکی مونگا ویلی دی چه مانزه دی پارا سو شرائط دی دا شرطونه با پورا کئی بیا با مانزه کی شروع کئی یو شر دادا اودس پکې دویم شر دادا جامه باندې پاکي دریم شر دادا جای نماز باندې پاکي سلورم شر دادا عورت باندې پټوي او پنځم شر دادا مخامخ په قبله ته درېږي او وم نمبر شر دادا چې نیت پتړي دا شرایط الصلاه دوی چې یو نوي نو یو شرط اودس وکړي مونږ یو داسې عبادت ته چې هغې دپاره طهارت او پاکیزګي شرط بدن او کپړو یا جینماز پورې چې پلیتي او ګندګي وي مونځ نه کېږي مونځ د خدای سره ملاقات ده خدای هغه ذات ده چې تنې تنها دا ټول نظام د دنیا تنې تنها چلوي د داسې هستی په مخ کې چې سړی درېږي باید چې دی سر تابای مکمل صاف ستھرا لہذا اسلام موږ ته تعلیم راکوي چې کله ته مونځ کوې نو اودس یا غسل
د اوداس او د غسل نمخ کې مونږ ته حکم د استنجا وړه او غټه استنجا مو کې هغه ځای د پلیتی او د ګندګي چې صفای شي. بیا که په وړه به اودس باندې به اودس نو چار اندام وو کې اودس دلته الله ذکر او که په غټه به اودس باندې به اودس جنوب شوه نو بیا الله پاندې آیت کې شاته فرمایي فإن كنتم جنبا فطهروا. الله وی بیا خصفایو کوي مکمل بدن چمړه بوینځي ټول بدن باندې ووته. د آیت کې الله تعالی د اوداس سلور فرائض ذکر کړي. اوداس کې فرض سلور دي. نمبر اول مخ وینځل، نمبر دویم لاسونه وینځل سره د څنګلو، نمبر دریم مسح کول په سر باندې، او نمبر سلورم خپې وینځل سره د خنګرو. دا سلور شیونه اوداس کې فرض دي. دې کې چې یو پاتې شي اوداس دا فرایض دي. بیا نور اعمال چې مونږ اوداس کې کوو هغه سنت دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام. درې واره خوله وینځل دا فرض نه دي، دا سنت دی. او پوزې ته اوبه اچول دا هم سنت دی. مسواک استعمالول دا سنت دی. هر اندام درې درې واره وینځل، مخ درې واره، لاسونه درې واره، خپې درې واره، البته مسح به یو ځل کوي. هر اندام درې درې واره، دا درې درې واره وینځل دا هم سنت دی. او د غاړې مسح دا هم سنت دی نبی کریم علیه السلام. او د غاړه مسح طریقه یې داسې ده چې دا ګوتې د لمدي وي دا طرفونه داسې لاندې به لاس کېږدي، د غوږ طرف ته به داسې لاس راوړي، لاندې به نه راکش کوي، د غوږ طرف ته داسې لږې بوزه بس. دا مسح د رقبې ده، د غاړې مسح دا سنت. بعضې خلک لاندې راکش کېږي، دا سنت طریقه نه ده. سنت طریقه د غوږ طرف ته داسې د غوږونو مسح دا لمده ګوته دا د غوږ سورو کې داسې ووهه او دا بله شا غاړې داسې کرتا وه، دا هم سنت دی نبي کریم علیه السلام. د لاسونو او د خپو د ګوتو خلال کول، دا د ګوتې خپې که د چا ډېرې تنګې وي نو بیا خو خلال کول واجب او فرض دی، او که د چا ګوتې کلاو وي نو بیا هغه دپاره سنت دي. نو طریقه یې دا وي دا د خپو ګوتې دا خچنه ګوته دا به داسې پکې استعمال کړي، داسې به پکې استعمال کړي چې دا منځ منځونه یې لامده شي، نو دې ته وایي خلال. دارنګه د بلې خپې دا سنت دی نبي علیه السلام. د چا چې ګیره غټه وي ګڼه وي د هغه دپاره د ګیرې خلال هم سنت. نو طریقه یې دا وي چې یو موټی اوبه به راواخلي، د ګیرې لاندې به یې داسې ور واچوي او بیا مور کې داسې ګوتې راکش کړي. او که د مونږ غوندې رنګړۍ وي یا د حاجي صاحبانو غوندې بیا خلال ته ضرورت نشته. چې مخ وینځې نو دا مخ ورسره خپله ده. خلال هغه چا دپاره ده چې ګیره یې ګڼه وي، دا د نبي علیه السلام وسلام سنت. د مخ وینځل فرض دی، خو مخ په څومره وینځي؟ د مخ اندازه په احادیثو کې راځي من قصاص الشعر، د کوم ځای نه چې د سر ویښته شروع شوي، دغه ځای نه چې د سر ویښته شروع شوي دي د دې ځای نه لاندې الی اسفل الذقن لاندې زنه، نو دا زره پکې شامل ده. او داسې په عرض او په لمبایي باندې چوړایي باندې من اذن الی اذن، یو غوږ نه بل غوږ، د یو غوږ نه بل غوږه پورې دا یې چوړایي شوه. د دې ویښتو د رازرغونېدو نه لاندې زنې پورې دا یې اوږدوالی شو، دغه دایره د مخ. نو ګوره د یو غوږ نه بل غوږه پورې دا د غوږ او د ګیرې کوم ویښتان چې دي، دا د سر او د ګیرې ویښتان چې سره یو ځای شوي دا لکیره ده، او دا غوږ د دې تر منځ دا سپین ځای نه ده، دا ځای د دې ځای وینځل فرض دی. فرض اوس که دا وچ پاتې شي اودس نه کېږي. نبي علیه السلام به چې اودس کاوه دا لپه به یې داسې ډکه کړه، پاسه پکې تندي به یې واړوله، لاسونه به یې بیا داسې د مخ په کنارو راوستل، نو
دا ځای نه چې سړی وسولي بعضې سړی بې غوري وکړي دا مخ خو داسې ووینځي دا ځای نه وچ پاتې شي او داسې یو غوږ نه بله د دواړو غوږونو تر منځ چې کومه حصه ده نو دا ځای نه پکې راځي دې کې بعضې خلک بې غوري وکړي او داسې وکړي یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو اذا قمتم الى الصلاة چې کله تاسو اراده وکړله د مانځه دپاره فاغسلوا وجوهکم ووینځئ مخونه خپل وأيديكم أو لاسونه وینځئ الى المرافق یعنی مع المرافق سره د سنګلو سنگلا وچه پاتې شو او داس نکی سره د سنگل وامسحوا برؤوسکم او مسو کوي په سرونو باندې سر باندې مسح څومره اندازه مسح کوي سر باندې د منګه په مذهب باندې سلوره به حصہ ده سر څلور حصے لري یو حصہ مخ کې سوي د عرب ناصیه وي یوه شاته یسوي قبال دا خی طرف فوز یمین او دا خی طرف فوز شمال نو سر څلور حصه څلورمه حصه د سر دا د موږ په مذهب باندې فرض دی امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي په درې وختان د چلانده کړم دا مسله وته لمدې کدا سې کې مسله مسله شو امام مالک رحمت الله علیه فرمایي ټول سر په مسله او زمون په نس باندې څلورم حصه مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه یو صحابي ده هغه وایي ما ولید نبی کریم علیه السلام راغی داسې کنډواله وه د خلقو کنډراتو هغې ته ننوته او داسې مات بیا راووته یو کوزه اوبه مو ورته راوړله استنجا یې وکړه او بیا نبي علیه السلام اوده شو موږ به ټولو صحابه ورته کتل نبي علیه السلام وایي دا پټکی اوچت کړ صرف دومره بس یې وکړه بس دا مخکې حصه نو بس دغه مونږ دلیل ګڼو مونږ وایو مغیره ابن شعبه سې وایي نبي علیه السلام دا مخکې حصه مسح کړه د سر ټول سر یې مسح کړه دې نه معلومه شو چې دا مخکې حصه څلورمه حصه د سر ده مونږ وایو څلورمه حصه د سر خو سنت او مستحب دا ده چې ټول سر باندې لوند لاس راتېر ټول سر باندې ځکه اکثر نبي علیه السلام ټول سر مسح کړی دا بیا سنت نو څلورمه حصه یې فرض ده او ټول سر مسح کول سنت نو ټول سر چې مسح کوي هغې دپاره علما دوه طریقې ذکر یوه طریقه دا ده دا د دواړو لاسونو دا شپږ ګوتې نه دي دا به سره یو ځای کړي او دا دوه ګوتې او دا تلې دا به اوچت ونیسئ نو دا شپږ ګوتې به داسې په دې مخکې حصه د سر باندې کېږدي او دا به کش کې څټ ته به ورسوي دا دوه ګوتې سره د تلو دا به اوچت بیا به د هغه طرف نه په دواړو سایډونو باندې دا غاړه تل راولي داسې دا دواړه ګوتې خو لمبې دي دې سره به د غوږونو مسح وشي او دا طرفونه هم لاندې دي دې سره به نو یو ځل لاس لندولو سره سره مسح شو غوږونه مسح شو او غاړه مسح شو دویمه طریقه حدیثو کې راغلی چې داسې چټل لاسونه لامده که او سر باندې داسې راکوي بس دا مسح شو نو څلورمه حصه یې فرض ده او ټول سر مسح کول دا سنت وامسحوا برؤوسکم مسو کوي په سرونو باندې وارجلکم الی الکعبین او خپې ووینځئ سره د خنګرو خنګري دا به ورسره وینځي او که خنګری وچ پاتې شي بیا اودس نو علما بیا اختلاف لري چې خنګری کم ځای ته وایي بعضې علما وایي خنګری په عربي کې دغه ځای ته دا د څپلۍ بند چې ورباندې راځي او عام علما وایي چې خنګري دا دوه اوچت هډوکي دي نو دا به په اوداسه کې وینځي او که دا وچ پاتې شي یا شاته پونده وچه پاتې شي اودس نه نو الله وایي خپه ووینځه الی الکعبین یعنې مع الکعبین سره د خنګرو دا خنګري به په وینځلو کې راشي او بیا نبی کریم علیه السلام وایي
څوک چې د خنګرو نه پاسه تر دې ځای پورې خپل وینځي تر نیمې کونډۍ پورې دا سنت ده د قیامت په ورځ به دا اندامونه چمک کوي او پړکېږي به پل صراط باندې به رڼا کوي لاسونه د خنګرو نه لږ راوچت دې ځای پورې ووینځه نو رڼایي به دې زیاته نو دې کې کوشش وکړئ او چې سړی ایله دا دواړه مټې وینځي او دا څنګلې ایله دومره لمبېږي نو دې کې خطره وي کله وچه پاتې شي نه لکه بره راوخېږه تر دې ځای پورې چې ښه یقین راشي نو دا خپل تر دې نیمې کونډۍ پورې وینځه چې ښه یقین راشي وارجلکم او خپې وینځئ الی الکعبین تر خنګرو پورې او که د ژمي موسم وي خپو ته د موزې اچوي نو بیا د خپو وینځل نشته بیا په خپو په موزو باندې مسح د مقیم دپاره چې کور کې اوسېږي یوه شپه یوه ورځ ورباندې مسح کوه او مسافر دپاره 3 شپې او 2 ورځې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي آیت خو مونږ ولیده الله فرمایي خپې وینځئ وایي ما چې حدیث واورېد صحابي نه چې نبي علیه السلام په موضوع مسح وکړه د ما یقین نه راته بل صحابي نه مې واورېده بل صحابي نه خو اتیا صحابو نه چې ما واورېده چې نبي علیه السلام په موضوع مسح کړې هغه نه بعد مې زړه ومنله او بیا مې فتوا ورکړله چې د چا موضوع خپور وي هغه بیا په موضوع باندې مسح کړی شي یوه شپه یوه ورځ مقیم دپاره چې کور کې اوسېږي 3 شپې 3 ورځې مسافر او په زورابو باندې مسح نه کېږي اگر چې ډبل وي سختې وي جدید مفتیان وایي چې دې باندې مسح نه کېږي امام ابو حنیفه صاحب رایه همدا ده نه موضوع چې د څرمنې نه جوړېږي هغه لاندې جذب نه کوي لاندې قدم ته نمی نه رسېږي او د بار نه قدم ته نجاست او ګندګي نه راپرېږدي په هغې باندې مسح کول دا په احادیثو کې دا د جنابت مسله وسبب